बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलजार द खपल लेक्चर सर हाजिर दे او وړاندې کړل تاسو ته مینه ډک سلامونه. یو ریکویسټ بل او هغه دا چې موږ ډېر په لږ تعداد کې سبسکرایبر پکار دي، نو که چا زموږ چینل نه سبسکرایب کړی سو پلیز سبسکرایب اور چینل پلیز. ټیک ده، راځو خپل سبق طرف ته. زموږ ټاپک دی فیتفul ډاګ. موږ پرون نیم سبق وایو، نیم پاتې دی، هغه نن وایو. نو دا پیج نمبر 63 64 باندې دی، 64 65 باندې، لہذا تاسو خپل کتاب ته کتلی شئ. One evening the farmer returned home from his farm. یوه ورځ یو ماښام زمیندار returned واپس شو home کور ته from his farm د خپل پټینه اپنی کھیت سے. He had left his baby asleep in the cradle. هغه خپل ماشوم په زانګو کې اوده پرېښی و. His faithful dog was watching over the baby. د هغه وفادار سپی چې کوم دی نو هغې هغه ماشوم ته کتله. ټیک ده، د هغې دیکبال ته پروت و. When the farmer reached the home, کله چې زمیندار کور ته راورسېدو, he saw that the baby's cradle was turned upside down and there was blood everywhere. نو چې کله زمیندار کور ته راورسېدو, he saw هغه وکتل چې زانګو چې کومه ده جوله ماد نو دا upside down الټه پرته ده او هر طرف ته وینه ده. and there was blood everywhere, هر طرف ته وینه ده. The baby was nowhere to be seen. और मासूम चरता न ख़ारे दो, मासूम कहीं भी, बच्चा कहीं भी नज़र नहीं आता था. Then he saw that his dog was lying quietly with blood on his mouth and body. نو چې باید څه وکتل نو د هغه سپی پروتو او د هغه په خوله او په وجود باندې وینه لګېدل وه. ټیک ده. The farmer thought that the dog had killed his baby. نو زمیندار سوچ وکړو without investigation یې ونه کړو، معلومات یې ونه کړل، خو دا یې سوچ وکړو چې یاره د سپي دا ماشوم چې کومه دی دا خوړلی دی، دا یې وژلی دی. He was very sad and angry. هغه چې کوم دی نو ډېر زیات څه خفه او پریشان او غصه و. The farmer was so angry that he picked up his axe and hit the dog. دومره غصه و چې تبرګی راواغېستو او سپی پې ووهو او هغه څه کو مړی کو. The poor dog cried out in pain and died. غریب سپی چې کوم دی، پور غریب سپی، هغې څه وکړل cried چغې ووالې د درد د وجې نه and died او مړ شو. The farmer then rushed to the toppled cradle and lifted it. نو بیا څه وشو، دا زمیندار چې کوم دی نو دا ولګېدو او دا الټه زانګوی چې کومه ده دا یې راواغېسته. His little son was safe and sleeping peaceful under the cradle. نو د ماشوم چې کوم دی دا زانګو لاندې ښه په آرام باندې څه اوده و. A big ugly wolf lay dead near the cradle. او یو بدشکله wolf بیړیا دا چې کوم دی نو دا زانګو خواته مړ پروت و. The farmer was shocked. زمیندار چې کوم دی نو دا پریشانه شو، تکلیف ورته وشو. He was happy that his baby was safe. خو بل طرف ته خوشحاله و ځکه چې ماشوم یې بچو. And then he realized that his dog had fought and killed the wolf to save the baby. خو بل طرف ته بیا یې څه وکړو، سوچ یې وکړو، ریئلایزډ سمجھ گیا، سوچ یې وکړو، پوه شو چې د سپي د دې وولف سره د دې بیړیا سره جګړه کړله او د ده دا ماشوم یې بچ کړی دی. He realized his mistake. او هغه ته د خپلې غلطۍ احساس هم وشو، په دې باندې هم پوه شو چې ما غلطي وکړه. He had killed his faithful dog without thinking and investigating the situation. دا ولګېدو او د خپل وفادار سپی چې کوم دی نو هغه مړ کو without thinking and investigation the situation. په دې کې یو سبق انګلیش پکې زده کړه، یو طرف ته خو په دې کې دا سبق دی چې تاسو هر کار کوئ نو هغه without investigation without thinking یو کار مه کوئ. لکه مطلب دا دی چې تاسو جلدبازي مه کوئ. چېرې تاسو کله یو داسې معامله راشي نو تاسو په هغې کې اول سوچ کوئ
چېرې معلومات کوئ لکه مثال په طور یو سړی وایي چې تا ته چا کنزل کړي تا پسې چا خبرې کړي او بس ته ورشي سړی ډایرکټ د مرۍ نه ونیسي دا تپوس ونه کړي دا خبر رښتیا ده که غلطه ده ټیک ده. داسې نورې دنیا مسلې راځي کور کې مسلې راځي معاشرې کې مسلې راځي لہذا د دې خبرو پکې خیال ساتئ ټیک ده. چېرې اول انویسټیګیشن کوئ معلومات کوئ سرچ کوئ د هغې نه پس بیا ایکشن هلئ ټیک ده. دا څه ورډس که پکې مثال په طور ګران هغه تاسو ته لیکم ریټرن څه پکې ګران دومره نه وي ریټرن RETUR او NED ریټرن ګوره تاسو ته دا زه بار بار وایم چې دا پاست ټینس کې خبر نه تیر وخت کې نو ټول سیکنډ فارم اف د ورب په پاست ټینس کې استعمالیږي ټیک ده. ریټرنډ مطلب دا دی واپس ہوا. بیا د هی هیډ لیفٹ بیبی اسلیپ faithful watching پدې یو خبر باندې لږ ځان پوهېږئ watching 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 دا د واچنګ د کتو لپاره درې لفظ استعمالېږي په انګلیش کې. انګلیش ګوره کله کله څوک په دې کمنټ کې سي ابجیکشن یو شی بل شي ګوره دا ایرریګولر زبان دی په دې باندې بر چا سره موږ نښلو نه ځکه اوس موږ وایو زه ټي وي ګورم زه مطلب دا جهاز را روان دی زه هغې ته ګورم څوک را روان دی زه هغې ته ګورم د کتل خو دلته کې اوس ګوره د دې درې الفاظ دلته د کتو لپاره استعمالېږي واچنګ دیکھنا بل دی زموږ سره لک دا هم موږ د دیکھنا لپاره استعمالو یا مطلب دا دی چې د جانک نه لپاره استعمالو او بل دی سی دا هم موږ د دیکھنا لپاره استعمالو. اوس په دې کې فرق سره فرق پکې دا دی واچنګ موږ ډېر سات کتو ته وایو د ټي وي دپاره د میچ دپاره جاز په هغه ځای کې راواړو د موږ په هغه ځای پناه کوو د دې لپاره موږ ټیک ده چې کومه ډېر ساتي د ډېر وخت د کتو لپاره موږ واچنګ استعمالو. لک چې کوم دی غور سے دیکھنا یا جانک کر دیکھنا چې په غور ته سړي پسې په کړکۍ کې ورکار شي دروازه کې ورکار شي او سی عام دیکھنا ایسا یو ما ته لیدلی وي چېرته په بازار کې ایسا سی سا سین ټیک ده. نو دا الفاظ دې لپاره استعمالېږي ټیک ده. دغه شاني اپ سایډ ډاون دا موږ د سره لپاره استعمالو الټا لپاره اپ سایډ ډاون لینګ LYING لینګ پړه پړنا پروت چې ورته موږ وایو ټیک ده. دغه شانې TOPP او LED دی که نه او LED ټاپلډ مطلب دا دی ګیره هوا کم شی چې ولیږي په دې مې څه شی پروت دی ښکته ولیږي نو متوجه د تھنګ ټاپلډ پلانیسس چې کوم دی څه شو دا ولیدو. کرډل دې کې خو نور څه پاتې نه دی که نه ها. شاک چې کوم دی نو مونږ څه ته وایو تکلیف ته وایو ډېر شاک ته ورکړی لکه تکلیف شاکډ شاک. انویسټیګیشن جاج پړتال ته وایي. وولف مونږ څه ته وایو بیړیا. شرمه خو ته وایي زما په خیال په اردو کې دا شو انویسټیګیټنګ. مونږ دې ته معلومات هم ویلی شو جانچ پړتال ورته هم ویلی شو. مطلب دا دی تاسو د معاملې ښه جانچ پړتال کوئ نو مطلب دا دی بیا د هغې نه پس ایکشن اخلئ ټیک ده که نه. وولف اګلی اګلی پکې دلته یو ټکی استعمال شوی دی AGLY اګلی دا موږ څه ته وایو بدصورت ته وایو او د دې انټینم چې کوم دی نو هغه سره هغه بیوټیفل دی خوبصورت دی ټیک ده که نه. ها ریئلایز REALIZE ریئلایز مطلب دا دی سمجھنا انڈرسٹینڈنگ چې ورته انڈرسٹینڈ ریئلائزڈ ٹھیک ده. ها پیسفل پیس PEACE پیس پیسفل پیس دا موږ څه ته وایو امن ته وایو. سیو بچانا ٹھیک ده. ایکس دلته پکې استعمال شوی دی AXE موږ څه ته وایو
کلهاړي ته وایو. نور به زم ان شاء الله سبق ګران نه قسم یو انګری چې کم دی نو انګری دا ANGRY انګری دا غصه ته وایي. غصه پریشان ٹھیک ده. او کریډل چې کم دی کریډل دا CRADLE کریډل نام څه ته وایو. دې ته مونږ وایو مهد یا ورته څه وایو جولا. مونږ چې دغه وایو دا زانګو ٹھیک ده که نه. انشاءالله سب ګران نه که څه مسله وه فیډبیک کولی شئ. نیکسٹ لیکچر تک الله حافظ.